زمونږ یو استادو خدای دې وبخي یو ورځ راغی درس ته مدرسې ته راغی نو خاندي خاص خاندي چې سبق اوس نشي ویلی مونږ یې چل څه دی څه خوشحالي راغلی ده هغه وینا زه به هره ورځ چې مدرسې ته راتلم ښځې به راته وي چې لږه دنداسه ځان سره راوړه ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وي نن چې بیا راتلم به راته وي چې که نن دې رانه وړه نو په دې کور کې به دې پرېږدم ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وي نن چې بیا راتلم به راته وي چې که نن دې رانه وړه نو په دې کور کې به دې پرېږدم وی ما ورته وی چې ښځې تکلیف سله کې او دنداسې سله مګي په دې قرآن مې دې قسمي چې زما دې دنداسې خوښه او ځان مه په عذابوه وی هغې مو خندل ما مو خندل خوشحاله شوه وی راته وی چې زه مه یې راوړه وی د غم نه خلاص شو تاسو پوه شو اوس ته د ښځې فرمایش پوره مه که خدای راستي کړي کور کې پرېږدي چې هغه څه وایي او تا هغه ونه کړي نو رحمان بابا ته ورو خځې ته وی چې ته ځان مان برابر کو هغه شونډه منډه ګلونه مونږ ټومبلو د تراوته د چې ورته دا څه وکړه نو دا خو دیوانو ورته وی چې نن دې نوې شراب سکلی دی پوېګم نن دې نوې شراب سکلی دی پوېګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پوېګم شرشم ګل نه لګولې نن دې نوې شراب سکلی دی پوېګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پوېګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پوېګم علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دې را بللی دی پوېګم سحاجت ته چې د خط په ملال ولما یو شعر پورې مې دومره قصه درته وکړه چې په خوا به صرف مولا له خط پړاول ورتله هر چا له خط لوستل نه ورتله سحاجت دی چې د خط په ملال ولما دا د زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر سولا سو نصر کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبان زکتیره پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پوېګم زما عزیزانو عرض میں داو چې د ملک حالات داسې جوړیږي لګیا دی چې دا چټای لستل به بیا مولا ته پاتی قوم نه د تعلیم جنازه وزي لګیا دی دیو جنا جنازی د حیا وتا د شرم وتا د غیرت وتا نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د ملک حالات وګورئ د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او بیا د دې خبيث قوم عیاشی او لوفری وګورئ د قوم بچی تباشو تپوس والا څوک نشته ما ته د یو بل زین خلق راځي چې دې سینماګانو کې بلو پرنٹ چلیږي نو ما ورته وی چې تما ته وایا چې زه په دې پسیشن چې بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي نو دا نور چې پکې سکیږي دا خدي یعنی دا نور دې ممي چې پکې غړيږي خیر دې خو بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي په خبر ګستر ګوړاند شي چې تا قلم در کېشته کنيستا
د سینما وجود لعنت ته وجود. ته ماته د بلو پرنټ خبره وایي کې دا وایي چې سینما وجود په پاکستان کې لعنت ته. اوس پاکستان حکومت چونکه پاګه ټیکسونه دي اخر وجود لعنت. تما ته وایا چې نن ستامل کی اجازه چې چرته دم توبه او کنجرتوبي ستامل کاغله پټات اجازه ورکړي. پاکستان اسلامی ملک دی شریعت بل پکې پاس شوی دی. ها راشي کنه چې په خبر کې ودونو کې درته دغه خیمه ده ڈسکو ڈانس ڈسکو ڈانس څه وایي؟ استاد پاکستان د معززینو په ودونو کې کیږي سپیشل ډمی. مونږه دا غریبان حرامیان چې دي دا خو دا کوساډه به ډمی راوړي کنه هغه معزز ډمی وي سپیشل ډمی راشي. نازیزانو خدای چې مونږ سره څه کوي ډېر ښه کوي. اورجینور ګران شو ډېر ښه کار. اکم آرام توب نه تاسو توبه وسته چوڑه در باندې خدای ارزان کی زور خدای دی غریبونه ورځي کنه. دا د غریبي د سټمار زامن وګوره دا د سټمار زامن دا د پردای جامو وینځن کو زامن دا وګوره په بایسکوپونو کې دوی دي په بیلیټ کې دوی دي په ویډیو گیم کې دوی دي. چرته دا رام تو باډه چې دا د سټمار زامن پکې دي کنه دا د غریبانو اولاد ټول پکې کني پکې. اور ګران شو ډېر فکر جټه پر ډېر ګران ډېر شکر تورای ګران الحمدلله خدای نورې ګران مټر وای په 40 روپۍ کیلو دي ما یا الله پاتیای کی غوړی ګران شو خدای دې غوړی په دوربین کې قات کی چې دا قوم ورپسې هلاک شي او غوړی ورته نه ملایي په دوربین کې. دا قوم د دې قابل نه دا خلک د دې قابل دا هغه ذلیل قوم د شپې د دې غریبو تماشا وکړه دوپړای او باجی ور سره یو نکری دی په مجمع کې کړی او پکې شمی ټومبلي خزه سړونه مخکې غړيږي سړي د خزه نه مخکې ودونو ته وګور دلته یو سپیره واده شوی دی ټول اورده چرګانو خرڅولو باندې سنبای رسوله وکړي هغه دلته یو خیمه ور روانه واسه څه چل یو پلاني واده دی دلته ما ته بل اور دراغه خرچ می ډیرو شو پیسې مې سره سم نشه ما خدای دې نورم ورپسې دی خو بس اته دې څه دلته ما سره جوخت 50 کاله کې ما پتا دا اثر نه کړې شو تا خدای هلاک کا چې د سړي زیشه تکلیف مالای طاق په اسلام کې نشتا کوم شی چې ستاد وس نه باري خدای در باندې نه دی فرض کړي بیره دی غر کښه نه ضرورت سره چې دا د شاخه تاخه زامنو ته ویلي چې راځي وریږي وخوري خاوري په ولې نه ما په عمر کې د چا د واده وریږي نه دی خورلي په عمر کې که زما د زوی واده سو کاته ما ته دینو ورخه و چېرې درغلې ما وینا په ما دې د پلار حق وسه رکیږه دا قوم نه مړی ته غختل غواړم نه عادت غختل غواړم بیک پټ کزه مړونو او دا قوم ما تراغه دا غټخیټي سندا خیټي که خدای می بخیم والله کمی وبر ضرورت د پیغمبر طریقې مونږه په هر شي کې پرې
په واده کې پرېخوي، په مړی کې پرېخوي، په ژوندۍ کې پرېخوي، په ژوند کې پرېخوي، په خبرو کې پرېخوي، په حرکات سکناتو کې پرېخوي. دا څه د سړي ځامن پوهېږي پارس هغه کم آرامتوب دی چې پاکستانیان کې نه پوهېږي. یو شته ده په دنیا کې یو شیطانت پاتې نشو چې په پاکستان کې راونه وته. یو شیطان هر ځای چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډې جوړې شو. هر ځای چې هر بازار چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډه شو. هر بازار که د بجازیانو بازار ګوره د کنجرتوب اډه ده، که د کباړ بازار ګوره د خزو د کنجرتوب اډه ده، که نور بازارونه ګوره د کنجرتوب اډې دي. هر بازار یو شی پات. بیا دا هغه جوکر قوم دی، پاکستانیان هغه جوکر قوم دی، نقلیان جوکران چې د بل ملک د آرامتوب تقلید ډیر زر کوي. هغه ټینکونه جوړ کړی دي، مونږ یې ولې نه جوړو؟ هغه سره ایټمی پلانټونه دي، مونږ یې ولې نه جوړو؟ دا تقلید د یورپ ممالکو پاکستان چره نه کړو، لیکن داغي د ګډا تقلید تاسو ګورئ پاکستانیانو کړی دی، هم داغوی په شان دوی په ګډي